بسم الله الرحمن الرحيم. पारा नंबर 20 सूरतुल क़सस आयत नंबर 83 सफ़ा 331 सफ़ा 631 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار دغکور الآخرة چې د آخرت کور دی نجعلها مونږ مقرر کړی دی دا للذین هغه خلقو دپاره لا یریدون چې هغوی اراده نه لري علوا فی الارض د تکبر په ځمکه کې ولا فسادا او نه د فسادا والعاقبة او بهترین انجام للمتقین د پرهیزګارانو دی من جاء بالحسنة څوک چې راوړي یوه نیکي فله د هغه دپاره ده خیر منها بهتره بدله د هغې نه ومن جاء او څوک چې راوړي بالسیئة یو بدي فلا یجزا نو بدله به نه میلاویږي الذین هغه خلکو ته عملوا السیئات چې عملونه وکړل بده الا ما مگر موافق د هغه څه کانو یعملون چې کوم عملونه کړي وو. بسم الله الرحمن الرحیم. مخکینی آیاتونو مبارکو کې د قارون ذکر وشو او د هغه د تکبر او دغه شانتي د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام د مخالفت ذکر وشو او دا ذکر وشو چې بعضې خلکو دا وی چې قارون ته ډیره لویه حصه میلو شوي ده او هغه کامیاب دی نو اوس الله تبارک وتعالی د هغی انجام هغه ستاسو زموږ مخې ته راوستو چې قارون هغه هلاک شو برباد شو. اوس آیاتونو مبارکو کې الله تبارک وتعالی دا خبره ذکر کوي چې د آخرت په ورځ باندې د قیامت په ورځ باندې کامیابی هغه به الله تبارک وتعالی چاته ورکوي. د قیامت په ورځ باندې د ټولو نه زیات کامیاب انسان چې مصیبتونه هغه ته ور نشي تکالیف د هغه نه الله تبارک وتعالی لرې کي او هغه ته د آخرت خوشحالۍ او کامیابۍ میلو شي نو د هغې دپاره الله تبارک وتعالی دوه شرایط ذکر کوي او دا دوه شرایط داسې دي چې انسان دې سوچ وکړي چې د قیامت د ورځې مصیبتونه د ټولو نه زیات دي چې هغه مصیبتونه او تکلیفونه پې لرې کېږي نو که دا دوه شرایط او دوه کارونه انسان ځان کې دنیا کې پیدا کړي نو د دنیا مشکلات په ولې د دنه نه لرې کېږي د دنیا مشکلات په تېنه بلکل لرې کېږي چا کې چې دوه کارونه پیدا شو نو د آخرت د ورځې مشکلات او تکالیفونه خو به خامخا محفوظ شي خو د دنیا مشکلاتو نه به هم محفوظه پاتې شي. نمبر 1 دا دی لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا چې هغه تکبر نه کوي. متکبر انسان دا الله تعالی دنیا کې ذلیل او رسوا ساتي آخرت کې به هم دی ذلیل او رسوا وي. حدیث مبارک کې راغلی دي دوه ګناهونه داسې دي چې الله تعالی په دنیا کې د هغې سزا ورکوي
یو د والدینو نافرمانی او دویم تکبر. دا دوه داسې ګناهونه دي چې د دې سزا الله تعالی په دنیا کې ورکوي. په دنیا کې ذوالفقار احمد نقشبندي صاحب ډېر لوی بزرګ پاتې شوی، اوس شپږ میاشتې مخکې وفات شو. هغه لیکلي وایي یونیورسټۍ کې زمونږ یو ملګری و، هغه وایي ډېر زیات حسین او ډېر زیات مالدار و. حسن هم الله ډېر ورکړی و، مالداري هم الله ډېره ورکړې وه. هغه وایي یو پیره مونږ هغه ته د الله تعالی د قدرتونو ذکر کولو، نو هغه داسې انکار غوندې وکړو چې لکه دا خبرې هسې عبث دي. دومره مال او دولت ورسره او حسن ورسره چې دې څیزونو نه انکار ته هغه ورسېدو، تکبر دومره حد ته ورسېدو. بیا وایي مونږ هغه ډېر پوه کړو خو هغه نه پوهېدو. هغه وایي دا هسې عبث خبرې دي، دا د ملیانو تصور دی، دا د نیکانو خلقو سوچ دی، نو څه شته دی نه. یعنې د الله د ذات نه انکار و. مونږ ډېر خفه شو چې دا خو ډېر حسین انسان دی او ډېر ښه انسان دی، مالدار هم دی، که دا هر څه په دین لګېدلی وی څومره به ښه وه. وایي لږه موده تېره شوي وه، تکبر انجام درته ویم. هغه الله تعالی وایي داسې بیمارۍ باندې بیمار کو چې صرف په کټ کې پروت باس، نه لاس خوځولی شو نه خپه خوځولی شوه، په ډریپونو باندې به ورته خوراک هغه منتقل کېدو، هر څه ختم شو. آخر دې حد ته خبره راغله چې څومره دولتونه ټول لګېدل شروع شو، دولتونه ختمېده شروع شو. آخر وایي زه تپوس ته لاړم، نو ما ورته وی یاره څه حساب دی؟ وی چې یاره امریکا کې یو مشین دی او هغې کې به ما دننه کوي، هغه زما اخري علاج دی. که یې سره ښه شوم خو ښه ده، که یې سره ښه نه شوم نو به بیا زما ښه کېده نشته. وایي ما ورته وی کله به ځې؟ وی یاره لږ کمې د چا برابر شي. ما ورته بس لاړ شه، زما طرف نه لاړ شه، زه به درته پیسې میسې برابرې کړم، لین دین به ټوله دنیا مال یې په ځان ولګولو، ځان نه خو بیا هېڅ هم ښه نه دي، هر څه ختم شو. ویم واستلو د یو ځل په ځای باندې شپږ ځل هغه مشین کې بند شو، ښه نه شو. الله صحت ورنه کړو چې وایي تلو نو وایي ما ورته ویلي و چې یاره کله واپسۍ کې راځئ نو یو عمره وکئ، یو عمرې ته تو شئ حرم شریف ته. وایي چې واپسۍ کې راتلو نو صحت خو میلاو نه شو، ویل چیر کې دی. نو وایي ورور ورته وایي چې یاره هغه پیر صاحب ویلي و چې واپسۍ کې عمره وکئ، نو څنګه د عمرې ته ځي او که نه ځي؟ وایي ورور یې بیا ما ته کیسه وکړه چې په سر اشارې سره وایي چې او عمرې ته ځم. وایي عمرې ته هم بوتلو، وایي لاره کې ورته چا دا ووایي چې کله په توره کوټه ول نظر پرېوځي څه الله نه وغواړي هغه الله ورکوي. وایي چې څنګه په توره کوټه نظر پرېوتو؟ وایي ما ته بیا وروستو خپله دا واقع وي چې ما وی یا الله زما اسم نه دی پکار، ما غریب سم کا خو ما سم کا، ما ته صحت راکا. وایي دا مې وی یو منټ نه نو تېر شوی دی، ویل چېر نه نیغ کېناستم او ودرېدم او په خپله روان شوم. ټول حیران پاتې شو چې دا څه چلو شو. بس ما وی زما دعا قبوله شو، زما دعا قبوله شو. هلته یې عمره وکړه، بیا واپس رالو، صحتمند شو او د الله تبارک وتعالی قدرتونه یې ومنل. نو دې کې دوه خبرې ښکاره شو، یو دا چې تکبر څوک کوي نو الله تعالی دا زر رانیسي، بل دا د حرم شریف برکت پکې هغه ښکاره شو. نو بهرحال الله تبارک وتعالی فرمایي چې څوک تکبر کوي آخرت ته هم تباه وي، دنیا خو به خود تباه کېږي چې آخرت غوندې عظیمه ژوند یې تباه شو، دنیا یې هم تباه شو. او دویم چې آخرت کې انسان پوره کامیابیږي او دنیا کې هم الله تعالی دا انسان پوره کامیابوي، قبر کې او زنکدن کې هم کامیابي وي. د هغې دپاره څه شی دی؟ للمتقین، تقوا پرهیزګاري به ځان کې راولي. تقوا او پرهیزګاري دوه صفته دا ذکر شو، یو دا تکبر به نه کوي، دویم دا ځان کې به تقوا او پرهیزګاري پیدا کوي. زمونږ علماء کرام وایي تقوا کچھ کرنے کی چیز نہیں ہے، کچھ چھوڑنے کی چیز ہے. دا ټکي زده کوي. تقوا دا د څه کولو څیز نه دی، دا د څه پرېښودو څیز دی. تقوا پرهیزګاري دې ته نه ویلی کېږي چې ډېر نفلونه کوه، روژې نیسه، تلاوتونه کوه، هغه د ځان ته کار دی. تقوا او پرهیزګاري دې ته وایي چې د ګناه نه به ځان ساتي، ګناه نه ځان ساتلو ته تقوا او پرهیزګاري ویلی کېږي. چې نن مونږ دا شی ښه نه ګڼو، مونږ وایو هره نیکي رانه کېږي، خو ګناه پرېښودل، بدنظري پرېښودل، حرام پرېښودل دا زمونږ ته ګرانه ده، دا مونږ ته ګرانه ده. نو تقوا کچھ کرنے کی چیز نہیں ہے، کچھ چھوڑنے کی چیز ہے. تقوا دې ته ویل کېږي چې انسان د نظر استعمال صحیح وکړي، د خبرو استعمال صحیح وکړي، د اورېدو استعمال صحیح وکړي، نو بس دې ته تقوا پرهیزګاري ویل کېږي. الله وایي څوک چې یو نیکي د آخرت په ورځ باندې راوړي فله خیر منها، د دې نه به ورته بهتره بدله میلاویږي. او ومن جاء بالسیئه، چا چې یو بدي وکړه، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، د یوې بدۍ
بدله هغه یوه سزا ده. مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه دې کې لیکلي یو انسان دی د یو ګناه قصد او اراده وکړه او هغې ته باقاعده تیاري هم وکړه. اوس ده ته مخې ته دوه خبرې به راځي. یو دا چې د ګناه قصد او اراده یې وکړه او هلته کې څه داسې شی جوړ شو چې د دې اراده ده چې دا ګناه کوم، خو سمیس کې معنی رالو، مثلا څوک رالو یا چا ولیدو یا کیمرا، نو ده د ګناه اراده کړې او تیاری هم کړی دی. دا معنی چې میس کې رالو یا څوک رالو یا کیمرا، د دې د وجې نه د ګناه ده ګناه نه ختمیږي، دا ګناه به ورپسې لیکلی شي، دا ګناه به ورپسې لیکلی شي. او دویم یې لیکلي چې په ګناه قادره شو، هېڅوک هم نه و، کیمرا هم نه وه، هېڅ هم نه و، خو د الله د خوب د وجې نه یې ګناه پرېښوه، دا ګناه به یې په نیکۍ باندې بدله شي، دا ګناه به یې په نیکۍ باندې بدله شي. یو کس د ګناه اراده وکړه او هلته کې څوک رالو یا کیمرا یا څه او د هغې د وجې نه دی د ګناه نه منع شو، دا ګناه به ورپسې لیکلی شي. دا ګویا د ګناه وکړه، که دا خو اراده وه چې بس کوم، خو که نه د الله د یارې د وجې نه منع شو، نو دا ګناه به ورته الله تعالی د نیکۍ په هغه دغه باندې بدله کړي او نیکي به ورته میلاو شي. نو بهرحال چې انسان دې ته نه ګوري چې څوک شته او که نشته، کیمرا شته او که نشته، د الله تعالی کیمرې هر وخت لګېدلې دي. د دنیا په کیمرو کې خرابېدی هم راتلی شي، دروغ هم راتلی شي، خو د الله تعالی کیمرې همیشه لګېدلې دي چې موږ د الله کیمرو ته وګورو، د ګناه نه ځان بچ کړو. تلک الدار الاخرة، دغه کور د آخرت، نجعلها موږ مقرر کړی دی للذین هغه کسانو ته لا یریدون چې هغوی نه غواړي علوا فی الارض تکبر په ځمکه کې، ولا فسادا نه فساد، دا فساد د تکبر نه پیدا کېږي، ولا عاقبة للمتقین او ښه انجام د پرهیزګارانو دی. من جاء بالحسنة، څوک چې راوړي یو نیکي، فله خیر منها، هغه دپاره به دې نه بهتره بدلوي. ومن جاء بالسیئة، څوک چې راوړي یو بدي، فلا یجزا، بدله به نه ورکولی کېږي الذین خلقو ته عملوا السیئات، چې عملونه یې کړي دي بد، الا ما کانوا یعملون، مگر هغه چې کوم عمل یې کړی وي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف رسوله خاتم انبیائه وعلى آله واصحابه اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا الله زمون ګناهونه معاف، یا الله د ټول امت ګناهونه معاف، یا الله څومره بیماران دي حاضرینو کې سامعینو کې ټولو ته یا الله شفای کامله نصیب فرمای. یا ارحم الراحمین مونږ ټولو ته اخلاص او استقامت نصیب فرمای. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کامل اتباع مونږ ته نصیب فرمای. علو تکبر او فساد نه خدای پاک مونږه محفوظ کړي. دا تقوا او پرهیزګارۍ والا ژوند مونږ ته نصیب فرمای. یا ارحم الراحمین د مونږه د ټول حاجات د خپل عالی در نه برابر فرمای. خدای پاکه د هر قسم مشکلات او بیمارو تکالیفو نه یا الله مونږه محفوظ کړي، سکون او اطمینان والا ژوند راته نصیب فرمای. وصلی الله تعالی علی خیر.